دا وخت مونږ راغلي یو شګۍ کنډو ته چې د دیر او د سوات بارډر مینځ دی. دې سایډ ته چې دی نو دا سوات دی او دا طرف چې دی نو دا چې دی نو دا د دیر حصه ده، دا دیر دی. او موږ اوس دا وخت چې دی نو دشت لیلا ته روان یو چکر باندې. او دا زموږ سره ملګري راغلي دي، حجاز صاحب دی، دا باچا دی، او هغه بره سر کې چې دی نو یو عدنان صاحب دی او یو ضیاءالدین صاحب په چکر باندې راغلي وو. او مزید موږ مخې ته تاسو ته ښه ښه ځایونه چې دی نو هغه موږ تاسو ته ښیو. راځئ زموږ سره اوسئ. څه پوزیشن دی عدنانه؟ د اوبو ډېر سخت کمی دی. دا ښه ده چې دا واړه راغلي دي او ټفکې اوبه یې راوړي دي. اکا تاسو اوبه د کوم ځای نه راوړئ؟ لرې ده که نږدې؟ تاسو اوبه په څه باندې راوړئ؟ په خرو راوړئ؟ په خرو؟ هماغه ځای چې دی دقه دا ځایونه چې دي نو دا دشت لیلا ځای دی. او ډېر ښکلي ځایونه دي. نه کنه بیا ورغلی څه کېږي غونډ لوښی ږدو مړه غونډ لوښی به کېږدو زه بیا صحیح ده واچوم لکه په تصویر کې به ځای واستو کوي نه چې صفت کوي مړه دومره ټول نه راودي یاره خو ښکلي لکه دا څه پخوئ ملګري؟ آها ماشاءالله دا څه والا چرګ وګورئ 800 باندې خو چرګ ورکړی دی. دونه ګران شوي دي، ترقي شوې ده. هاخوا ځای کې ورته اور هم بلېږي، دې پسې بیا د تیکو نمبر دی. دا وخت موږ راغلي یو دشت لیلا ته، د چکر ځای دی. ملګري سره چې راغلي یو، دا لاندې ملګري لګیا دي کرکټ کوي. دا ډېر ښکلی ځای دی، مزیدار.
او زمونږ ملګري چې دي نو بره ناست دي روټۍ مونږ وخوړه او اوس چې دی نو د چې پروګرام کوي لګیا دي هغه بره سیټینګ کوي اجاز خان څه پوزیشن دی یاره خیر فید څه کې سکو ګیلاسونه دا کې ګلاسونه څنګه چې پروګرام لکه روان دی چې پروګرام دی ملګری هر څو خو چې ونس کو نه چې هغه هم د بل ټایم کې زیاودین دی هر څو خو چې ونس کو دا بیا خپګي پروګرام کوي او جی او زیاته دي چې تاسو راتلئ یو ځان فکر په ځلام ساده سره اجي ستاسو راځي دا څنګه اندازو ملګری ها یاره ډېر زبردست ځای دی او ډېر ښکلی ځای دی او انشاءالله موږ دا ویډیو چې دا ملګري ووینو نو دا خلک به بیا هم راځي به دا وخت مونږ چې دی نو د دشت لیلا نه چې دی راکوز شو او اوس مونږ چې دی نو مینګورې ته روان یو